بسم الله الرحمن الرحيم. د دې زینا یو اهم بحث سره دا شروع کیږي چې مصدر د اشتقاق په اعتبار سره مصدر اصل دی او کله اشتقاق په اعتبار سره فعل اصل دی. دا خبره یاد ساتئ چې موږ وایو مصدر اصل دی او فعل اصل دی، نو دا د اشتقاق په اعتبار سره دی. نور په دې خبره کې د ټولو اتفاق دی چې د لفظ په اعتبار سره دا چې نه دا مصدر اصل دی، د معنا په اعتبار سره مصدر اصل دی او د عمل په اعتبار سره فعل اصل دی. د عمل په اعتبار سره فعل اصل دی او د لفظ په اعتبار سره دا مصدر اصل دی. کو د چا اختلاف نشته دی. اختلاف په دې کې دی چې د اشتقاق په اعتبار سره فعل اصل دی او که مصدر اصل دی. مطلب دا چې دا څومره سری چې دي کنه دا مشتقات ده، اسم فاعل او اسم مفعول او اسم ظرف او اسم اعلی او فعل ماضی او مضارع او امر او نهی دا چې دا مصدر نه جوړ شي دي، یعنی د دې مشتق منه دا مصدر نه او کله دې مشتق منه دې دا فعل دی. دې خبره باندې پوښوي. نو په دې اشتقاق په اعتبار سره په دې کې اختلاف دی. نو بصریین فرمایي چې فعل دا مصدر دی دا اصل دی. بصریین فرمایي چې مصدر اصل دی او دا څومره دغه چې کنه فعل ماضی مضارع امر نهی او دا جهت او اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی دا ټول چې نه دا د مصدر نه جوړ شوی دي او دا مسلک چې نه دا د صرف والا هم نه او دا مسلک چې نه دا د مراح والا هم نه ویل نه معنی. دیو چې موږ په دای کې ویل چې دا وازدا سامنے عالم د هر مصدر نه دوه شذونه مشتق دي، شپږ افعال مشتقه او شپږ د اسماء مشتقه. دې باندې پوښتنه کوفیین فرمایي چې مصدر دې نه اصل بلکې اصل دې دا فعل ماضی دا، اصل دا فعل ماضی دا او دا فعل ماضی نه بیا د شذونه دې دا فعل ماضی نه جوړ شوی. نو د بصریین او د کوفیین په باندې دا فعل نه وسدونه دې دا مشتق دي، یعنی اسماء او مشتق دي. یو اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی اسم تفصیل صفت مشبہ او د دې سره سره مصدر هم د فعل نه راوته لري. علم السری والا تا مذهب چې نه کوفیرو بهترو د دې وجنا په افاده نمبر 6 کې علم السری کې تاسو ګروز کال ویلي په افاده نمبر 6 کې هغه دا خبره عنوان مقرر کړل چې آیا د اشتقاق په اعتبار سره مصدر اصل له او فعل اصل له. نو د مصدر د کوم دلایل د بصریین هغه دا غي مات کړو او مذهب د کوفیرو چې نه راجح کړو. وایي به معنی دی دا کتاب والا چې کوم نه مرام لوا والا دا د بصریین په مسلک باندې او بصریین وایي چې مصدر اصل دی. بصریین وایي چې اصل دی مصدر اصل دی او د دې وجنه دې په دې خبره باندې درې دلایل پېښ کړي چې دا مصدر ولې اصل دی. واښوي او کوفیین چې د کوفیینو په دلایل ذکر کړی دي او به کوفیین له داغه کو دلایل جواب ورکړل او مذهب د بصریین د راجح کړل. پرې باندې پوښوي. نو د بصریین مسلک سره چې د اشتقاق په اعتبار سره څه اصل له مصدر اصل له او د دې خبرې لپاره چې مصدر اصل له او مشتق منه له په دې خبره باندې درې دلایل دي. څو دلایل دي؟ درې دلایل دي. یو دلیل هغه دی چې د مصدر مفهوم چې نه دا یو دی. مصدر مفهوم سره یو دی او د فعل مفهوم چې نه دا متعدد دی. مطلب سره لګي خبره مطلب دا دی چې مصدر د صرف په معنی مصدری باندې دلالت کوي. مصدر صرف په څه باندې دلالت کوي؟ په معنی مصدری باندې. لکه موږ وایو ضرب، ضرب معنی دا وهل، اکل معنی دا خړل، نصر معنی دا مدد کول، او شرب معنی دا وبس کل. په دې کې نور خبرې نشته. او چې دا فعل وي ضربا یضربو او یا شربا یشربو، نو په دې فعل کې درې سوزونه په فعل کې سوزونه نه درې. یو پکې معنی مصدری موجوده وي، په فعل کې یو معنی مصدری موجوده وي او یو چې په دې کې وین نمبر 6 پکې وي نسبت ال زمان، یعنی زمانه په موجوده وي او نمبر 3 نسبت ال فاعل، فاعل په موجود وي. لکه ته ضربا، ضربا معنا وهل کړیو هغه یو کسړی په تیر شوی زمانه کې
وګوره وهل کول دا وهل دا به معنا مصدری نه او دا په ترشی زمانه دا به زمانه نه او هغه یو کسبی دا به فاعل یعنی هیڅ یو فعل چې نه دا درې سوزونه نه خالی نه بلې درې سوزونه کې واخا په دې فعل کې دا موجود دی کدا به کې بیا فعل نه لري زمانه به کې نه او دا به کې نه فاعل به کې نه او بیا د سره فعل دی نه کوښښ نو دی وایي چې د مصدر نه په مصدر کې صرف یو څه مونږ لګي چې معنا مصدری ده او په فعل کې څه څه دي درې سوزونه نو مفهوم د مصدر واحد دی مفهوم د مصدر واحد معنی یو دی او مفهوم د فعل متعدد دی متعدد معنی یعنی ډیر دی او واحد دا مخکې د متعدد نه ویګنی باندې یعنی اول یو دغه دیوالونه والا پیژني چې یو دیوال پیژني قلمونه والا پیژني چې یو پیژني کنه نو واحد دا مقدم وي د متعدد دا د دې وجنا مصدر دې دا اصل دی او فعل دې دا اصل دی دې باندې پوښتنه ها لړنو الفاظو کې لري چې مصدر اصل دی ولې اصل دی ځکه مفهوم د مصدر یو دی او مفهوم یعنی هغه څه چې نه فهميږي موږ په سمجھ کې راځي او د فعل مفهوم چې دا متعدد دی او واحد مقدم وي په متعدد باندې دی چې مصدر اصل دی دې باندې پوښتنه ویم نمبر لاره چې مصدر دا اسم دی مصدر دا سره اسم دی او فعل چې نو دا اسم دی مصدر سره اسم دی او فعل اسم نه دی او اسم چې کنه دا مستغنی وي د فعل نه اسم مستغنی نه فعل نه او فعل چرته مستغنی نه دی فعل نه ما دا ورغه د دې مطلب دا دی چې فعل مستغنی وي د اسم دا اسم مستغنی وي د فعل نه او فعل مستغنی وي د اسم نه مطلب دا نه دی خبره چې و جمله پای کې صرف اسمونه راغلي دي فعل پکې نشته ده جمله جوړې دي چې لکه مې زید قائم نو بره یو اسم دار نو جمله جوړه شو کنه جمله اسمه خبريه ده بکر عالم وایي څومره جملې دي نو په دې اسم ته ضرورت نشته ده دا فعل ته ضرورت نشته ده نو اسم مستغنی نه فعل او کفعل راغی ضربا نو خامخا دې سره بزید یا عمل یا بدل دا بلګي کنه مسبب په فکر ورته و دې سړي کې فعل یو اسم پکې نه کوڅه دی وایي نو دا اسم مستغنی فعل نه اسم چاته حاجت نه او فعل چې نه دا مستغنی نه دا اسم نه یعنی دا فعل چې کنه همیشه لپاره محتاج وي اسم ته او اسم محتاج نه وي چاته او کوم څه چې محتاج نه وي او هغه چا دې ضرورت وي دا اصل دی دیونه مې دغه خبره ده چې دریم دلیل لري چې مصدر څنګه اصل دی چې دا مستغنی وي د فعل مصدر اسم دی او اسم مستغنی وي د فعل او فعل مستغنی نشي کېدای دا چانه پدې باندې پوښوي ها دریم دلیل د مثالین لپاره دا دی چې دا مصدر ویلېږي مصدر څنګه اسم ظرف تا او دا مصدر څه کوي چې لکه دا زید صادری دوه د دې مطلب څه کوي چې دا د دې د سلونه چې دا صادری اسماء چې صادریږي او افعال چې صادریږي راوځي دي نو څه کوي دا مصدر وایي پوښتنه باندې دا د مشرین دې دلایل دا ولې دلیل سره چې مفهوم وای په خپل وای مفهوم د مصدر چې دا یو دی او د فعل مفهوم چې دا سری او واحد مقدم وي صحیح شو نه وین نمبر چې اسم مصدر دا اسم دی مصدر سره او اسم مستغنی وی له فعل او فعل مستغنی نه وي په دې باندې پوښښ وکړه یعنی چې جمله په غیر د فعل جوړې دي شي او جمله چې په فعل پکې وي په غیر د اسم نه په دې پوښښ او دریم نمبر مصدر دې نه داسره صيغه اسم ظرف ده او دې معنی سره زیر صادر دې دا مصدر څه کوي دې نه هم څه صادريږي افعال او اسماء صادري دې په پوښښ تاسو ها خالي دې نه بعد قلت کوفین څه وایي چې د اصل د مشتق په دغه په اعتبار سره اوس په مېز کې بل د اشتقاق تعریف کړل او د اشتقاق تقسیم کړل نو هغه مخکې مونږ ویلو کنه ها د کوفین مطلب دا دی چې فعل د اصل دی فعل د اصل دی دا کتاب ته موږ ما ته ګورې کتاب یو ورځ په ان شاء الله تاسو کتاب کې پوښتنه فعل چې نه دا اصل دی اشتقاق په اعتبار سره او مصدر چې نه دا مشتق دی او فعل مشتق نه دی
د دې په دلایل چې دا ذکر کړي په دلایل او یو چې دا بشریو دا خبره کړه کوفی وایي کنه چې دا فعل اصل دی په دلیل دي نمبر 1 دلیل دا دی چې دا مصدر په تعلیل کول کې د فعل تابع دی مصدر په تعلیل کېدو کې او په نه کېدو کې د چا تابع دی د فعل تابع دی ها مصدر ته د چا تابع دی د فعل تابع دی مطلب دا دی لکه ګوره قام يقوم قياما قام يقوم قياما دا قياما په اصل کې قواما دا قياما په اصل کې څه قواما او بل قاوم يقاوم مقاومه وقواما قاوم يقاوم مقاومه او وقواما دا قواما مصدر د دې اسم د المخالف دغه چې د مصدر عام طور باندې کو د مخالف او د نفي وکله د فعال او د منوب لري د څه کتابونو پیل خالي نو ګوره دا قواما قیامت بدل قواما او دا قواما دا په خپل اصل دی نو په دې قیامت کې تعلیل څه شوی دی چې دې په فعل کې تعلیل شوی دی په قیامت مصدر کې تعلیل څه شوی دی چې په فعل کې تعلیل شوی دی او په دې قواما مصدر کې تعلیل څه نه شي چې په فعل کې نه شي واښه نو دا مصدر په تعلیل کېدو او په نه کېدو کې څه تابع دی د فعل تابع دی واښه یا دا شانتي لکه وعد يعد عيده بل مثال ذکر کړه وعد يعد عيده نو عيده د دې قانون لپاره شرایط دي چې دا قانون به حاله چلیږي چې کله د دې مصدر د فعل یا فعلتون په وجه باندې د فعل یا فعلتون په وجه باندې واښه او دویم دا چې په فعل کې به تعلیل شوی په فعل کې وایي تعلیم شوی نو په دې عیدتن چې دا اصل کې وعدون نو په دې کې د دې د عیدتون څخه جوړ شوی دی چې په دې عیدو کې تعلیم شوی دی د عیدو کې څه شوی دی تعلیم شوی دی اوس دغه وجله یوجل وجله يوجد وجلا وجلا وذا وجلا چې کنه دا هم مصدر د فعل په وضع باندې دی وجلا مصدر چې د فعل په وضع باندې لیکن په یوجلو کې تعلیل نه شي په فعل کې تعلیل نه شي نو په وجلا کې تعلیل لګي نو معلومه نه شو چې فعل اصل دی ځکه چې په مصدر کې تعلیل بلې مصدر کې تعلیل حل کېږي چې کله په فعل کې تعلیل شي او چې په مصدر کې تعلیل حل نه کېږي چې کله په فعل کې نشي دیګه مې باندې نو دی وایي چې دا دغه چې دی فعل اصل دی ځکه چې په تعلیل کې نو کې دا چې نه اصل دی په دې پوښتنه ویم نمبر دلیل کوفیونو لپاره دا دی چې دا فعل دا دغه چې مصدر دا د فعل لپاره تاکید جوړېږي مصدر د فعل لپاره څه جوړېږي تاکید جوړېږي لکه موږ یې ضربت ضربن دا تا وې موږ یې ضربت مؤکد ده ادا ضربن الله سره تاکید ده ضربن الله سره تاکید ده نو مؤکد چې دا اصل وي مؤکد سوي اصل وي او تاکید چې دا سوي فرع وي نو دی وجنا فعل چې دا مؤکد وي دا اصل ده او مصدر چې دا تاکید جوړېږي شي لہذا دا فرع ده دیم دلیل دا چې دا مصدر واښه دې باندې دا فعل چې دا اصل ده خالي او درم چې درم او کوفی چې درم کوم خبره کوي نو هغه لري د بسرین هغه درم خبره چې کومه وا د بسرین درم دې څه چې مطلب څه کوي چې دینه دا سره ساده نه کنه زره ساده نه کنه نو دې اصل کې راغی نه جواب ورکړي کوفی چې د مصدر چې نه دا دغه مصدر دی او مصدر کله په معنا د فاعل باندې او کله په معنا د مفعول باندې نو دلته کې دا مصدر دی نه په معنا د مصدور باندې مصدر په معنا څه باندې مصدور باندې مصدور ساده کړی شوی ها لکه څنګه چې مشرب عذب معنا دا مشرب عذب چې مشرب چې کنه دا په اسم ظرف څخه غلا مشرب د څه څخه غلا دا اسم ظرف او د دې اسم ظرف معنی چې ټکه نو موږ وایو د اوبوس کلو زه د اوبوس کلو او عذب معنی وګا نو د دې معنی چې ټکه د دې اسم ظرف نو معنی دا شوی چې د اوبوس کلو زه
خوب د اوبوس کلو ځای نو د اوبوس کلو ځای خو خوب نه وي او دا کوم څه چې کولای کېږي دا صحیح نو دلته کې دا مشرب په معنا د مشروب دی یعنی کوم څه چې کولای کېږي نه سره خوب دی دا لکه پوه شئ نو څنګه چې په دې مثال کې دا مشرب العقول کې دا مشرب مثلا دغه ظرف دی او دا د نن په معنا مشروب باندې دی دغه شانتي دا مصدر ظرف دی او دا په معنا مصدور باندې دی پوه شئ او بل مثال چې کړه مرکب فارغ مرکب زیرا سوریدو د ویل کېږي زیرا سوریدو او فارغ معنی دی نو باندې د اسم ظرف معنی کې نو بیا معنی دا شو چې د سوریدو زیږي چې نه تیز دی د سوریدو زیات دی خدا مرکب ته نه په معنا مرکوب دی معنی دا چې دا سورلې چې نه تیز ده ولې سره نو چې څنګه په دې مثال کې مرکب په معنا مرکوب دی مشرب په معنا مشروب دی دغه شان ته چې دا خبره کړل دا دا مصدر اسم ظرف ته نو موږ دا مصدر اسم ظرف په معنا د مصدور دی دې باندې پوښتنه ها نو درې د بشرینو دلایل شو او په د کوفیین دلایل شو او د درېمه خبره چې کومه نو دا د بشرینو د دلیل څه وکړو جواب دا پوښتنه دی باندې اوس خدا دغه چې کوم دی مراحل الارواح والا دی خو دغه پړل دی بشرینو پړل دی نو دا په د بشرینو د مذهب ترې دا راځي دی او دې نه به جواب پوری دې خبره لا دوی په دلیل نه وي یو دا خبره چې را په تعلیق کېدو او بنه کېدو کې فعل چې دا اصل دی چې په مصدر کې حال کېږي چې په فعل کې شي په مصدر کې حال نه کېږي چې په فعل کې شي وای دا خبره چې نه کنه د دې جواب دا چې دا اصل د مشاکلت لپاره دی مشاکلت دا خبره نه ده چې دا اصل دا فرع ده ها دا اصل د مشاکلت لپاره چې د باب ټول شی یو شان دي د باب ټول شی یو شان دي لکه یعیدو ولا کردان یو یعیدو ولا قانون چې کوم دی یعیدو ولا قانون تاسو په دې دغه کې ویلي دي په دې سنو ویلي دا یو څه کې چې پای کې تاسو ویلي چې هر هغه واجب هغه شی د علامت مضارع او د کسری په منځ کې ها یا را واجب هغه شی د علامت مضارع مقوه او د فتحې په منځ کې او شرط ولر چې غروب ورتونه به حق راغلي ها بیا د ذکر پای فائدہ چې بعض صرفین دا قاعده څه بیانوي چې واو واقع شي د علامت مضارع دا واو واقع شي د یا او د کسری په منځ کې واو واقع شي د یا او د کسری په منځ کې نو قانون به کارو چلیږي نو موږ چې به تعیدو اعیدو نعیدو په دې کې نو چلولې میدان مشاکلت لپاره چې د باب ټول شي یو شان شي ویګه دی باندې نو دا قانون راوځي چې دا کنه دا صرف په اعیدو کې ده او په تعیدو اعیدو نعیدو په دې کې دا قانون څنګه چلیږي چې د باب ټول شي یو شان شي فرض شو بیا چې یعیدو یعیدان یعیدون توعدان یعدنا توعد نو بیا بابا چې په ټول بل شان راځي ویګه دی باندې یا دغه شان دي لکه یکرم یکرمان یکرمون باب افعال کوم فعل مضارع سګری نو دا باسل یو اکرم یو اکرمان یو اکرمون تو اکرم تو اکرمان نو دا واحد متکلم دی او اکرمو راته ساتو او اکرمو نو پدې او اکرمو کې وا حمزاګان راتل چې دا سفیر وي د دې وجه نه یو هغه ته دا وګورځولا دا فهم هم دې وګورځولا نو دا ټول د باب د مشاکلت لپاره د باب ټول شی یو شان دي نو د یکرمون هم ورته او د تکرمون هم ورته او د نکرمون هم ورته دلا واښوي نو څنګه چې لکه پدې کې په یعلو کې اصل قانون چلیږي او په اکرمو کې اصل قانون چلیږي او دا نور د مشاکلت لپاره دي نو په دې کې کوم څه نه وي چې یعلو اصل له د نور سګي فرع دي او اکرمو چې دا اصل له نور سګي فرع دي چې څنګه په دې کې دا خبره نشته ده څنګه شابه په دې کې دا نشته ده چیرې په مصدر کې په فعل کې د دې په اسم کې په مصدر کې بچري کې دا سب ضروري نه ده وایي نه معنی ځکه ډیر مصدرونه دي چې په مصدر کې قانون چلیږي او په فعل کې نه چلیږي اخشوشنا يخشوشنو اخشيشان اخشوشان باسل کې اخشوشان نو په مصدر کې چلیدل په فعل کې نه چلیدل دا خبره نشو وایي نه معنی دا یو دلیل ورته ورته غیر خبره ده چې دی وایي چې دا مصدر دې نه دا فعل ځکه اصل دی چې فعل مؤکد راځي او دا اسم داغي تاکید راځي مصدر داغي تاکید راځي او مؤکد اصل یو تاکید فرعي کنه نو دا خبره غلطه ده ولې غلطه ده ځکه چې تاکید چې دا خو په دوه قسم دی یو تاکید لفظي یو تاکید معنوي دی تاکید معنوي کې دا هو کیږي په دغه سره په نفس عین نو اجمع ابتو ابسو بدغه نو الفاظ سره کنه او تاکید لفظي چې دا غراضي په
چې دا اسم دوباره ذکر شي ضربت ضربن دا دوباره نه ذکر نه دا ضربت ضربن په معنا ضربت ضربتو باندې چې په معنا ضربت ضربتو باندې شي نو بیا هم خبره غلطه ده ولې ځکه چې جاءني زید زید چې دا چې موقت اصل له تاکید اصل ده کنه دا تاکید فرع ده تو بجاءني زید زید کو بیا هم دا خبره ولا کو کنه چې توای دا اولنې چې دا موقت ده او دا فهم چې نه دا سره تاکید ده وایي باندې او بیا دا وایي چې دا موقت اصل له نو دا فهم چې دا لولي سے تراوتل ده مشتق شوی دا څه موږ دا خبر نشته ته چې دا اصل له دا فرع دا خبره چې موږ مونږ څه با او با تاکید اصل له دا موقت اصل له په اعراب کې او تاکید فرع په اعراب کې وایي چې په موقت باندې به په تاکید باندې به اعراب راځي کوم چې په موقت باندې راځي او دا اصل او فرع دا خبره ده لکه پوه شو باندې ها اصل او فرع دا خبره چې موقت اصل له او تاکید کې دا فرع ده دې مطلب دا دی چې موقت اصل له په اعراب کې په اشتقاق کې نه لري کله اشتقاق کې اصل غنه نو بیا ته او نه بهم ته ته اولي ته مشتق کړو څه پته نه لري ای باندې پوه شو ها دا اعتراضات ختم شو کنه اصل لګي دوی بل خبره کړو چې دا مصدر چې نه په معنا مذکور دی لکه څنګه چې مشرب په معنا مشروب دی او څنګه چې مرکب په معنا مفعول دی دا خبره یو غلطه ده نه سیما وری وې دا د متصلمانی وی نه په متصلمانی کې وی دغه د مجاز علاقه دي یو علاقه به کېدل چې ذکر د محل او مراد حال ذکر د محل او مراد څه وی حال ذکر د محل مطلب یې یو ځای ذکر کې او په یو شی ذکر کې او په دې کې څه څه وی مراد هغه واخلي نو مشرب العزبون کې محل ذکر شوی دی او مراد حال دی واضح یعنی مشرب کو لوګي ته ویل کېږي محل او مراد هغه حال دی کوم څه چې په دې کې هغه مراد دی نو مشرب په معنا مشروب نه دی واضح دی باندې لکه دې چې مثال لکه د سال المیزاب سال معنا وبه د میزاب ته نه دغه لري پرناله لري نو پرناله به یې پرناله نه ويږي لکه پرناله نه څه ويږي او به ويږي پرناله نه څه ويږي نو الته چې ذکر دا محل مراد حل دا شندل لګي اته جرن نه ورو نهر جاری دی نه څنګه جاری دی دا نه دا روان دي نه نهر نه جاری بلکې بنهر دی او بسري جاری دی څنګه چې الته کې ذکر د محل مراد حل دا شند په مشربونه ازونه او مرکب فارغ کې ذکر د محل او مراد الحال دي خبره ورته پوښتنه ها پرې پوښتنه څه مو شو دا غدنو نو ګوره خلاصه دا شوله چې کوفین وای چې فعل اصل دی او بصرین وای چې مصدر اصل دی د بصرین د ځان لپاره په درې دلایل دا پېښ او کوفین د ځان لپاره په دلایل او یو چې دا غو د دلیل نه جواب دی واښوي بیا چې نه دا بصرین هغه ول د دې په دلیل نه جواب او دا کومه خبره چې کړي د چیرې لګي مصدر څنګه دا ماندا مظروف باندې مفعول باندې او لکه مصدر په ماندا موصول لکه څنګه چې مرکب په ماندا مرکوب دي او مشرب په ماندا مشروب دي دا خبره ولا غلطه کوي نه پوښتنه دا باندې یاد کړئ واړوي دا الله او پس سبب ان شاء الله کتاب به سبب وي کتاب او سټپ ختم صحیح